الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دا اللہ تعالی لاکھ شکر دے چې اللہ تعالی منګ او تاسو له د روژې نیو توفیق راکو او د هغې نه پس د شپې د قیام په تراو کې د ودرېدو توفیق الله راکو او بیا د هغې سره سره په تراو کې د قرآن مجید د سماع د اورېدو توفیق الله راکو دا د الله تعالی محض احسان دی دا خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي دنیا کې چې څومره انسان یو حرکت کوي د دې حرکت شاته یو مقصدي مثال په طور باندې رو جماعت نه پس تاسو حرکتو کو جماعت ترالی د دې یو مقصد دی چې د قرآن اوریدل تراویح کول د الله تعالی رضا حاصلول که تاسو د دې ځای نه ښکته کلي ته کوزیږئ نو د هغې هم یو مقصد به څوک به ځان له سودا راوړي څوک به بیماري د ډاکټر خواله به ځي د چا به بل څه چې کوم دی نو ضرورت وي د هغې شاته به یو مقصد وي که یو انسان د یوې علاقې نه بلی علاقې ته چې کوم دی نو سفر کوي د هغه نه تپوس وکړي د هغه به یو مقصد وي که بې مقصده حرکت ته دا د لیوني دی لیونی کله یو خوا کله بل خوا هلکه را سړی ولې کیني پاسیره وایي دا لیونی دی نور چې یو انسان صحیح د ده د هر حرکت سره چې کوم دی نو یو مقصد وي او بلکې د انسان نه ماورا که د دنیا نور نظام ته وګورې د شپې او ورځ یو حرکت دی د دې شاته یو مقصد دی نور راوخیږي دا یو متحرک سیز دی د دې شاته چې کوم دی نو مقصد دی که سپوږمۍ راخیږي د دې یو مقصد دی نو دا اصول چې کله موږ مخکې کېښودل چې د هر یو حرکت شاته چې کوم دی نو یو مقصد بیا د دغه اصولو په رڼا کې موږ رالو موږ وایو دا انسان یو متحرک سیز دی د دې انسان دا زندګي هم چې کوم دی نو متحرکه ده او بل خوا موږ دا خبره هم ذهن کې کېښوده د کم یو سی حرکت چې څومره اوږدي د هغې مقصد چې کوم دی نو سیوای مثال په طور باندې نور چې د کله نه الله پیدا کړی دی دا نور متحرک دی د قیامت د ورځې پورې د دې سفر اوږد دی حرکت اوږد دی د دې مقصد هم چې کوم دی نو سیوا دی د شپې او ورځې حرکت اوږد دی د دې مقصد چې کوم دی نو سیوا دی نو د کم یو سی چې څومره حرکت سیوای دومره د هغې چې کوم دی نو مقصد سیوای بیا په تمامو کائناتو کې د انسان حرکت چې کوم دی نو دا د ټولو نه لوی او طویل دی ځکه د دې انسان مقصد به هم چې کوم دی نو سیوای چې الله دا انور د یو مقصد دپاره پیدا کړو د دې حرکت چې کوم دی نو محدود د کم وخت نه پیدا شوی د قیامت د ورځې پورې دغه شانتې چې کوم دی د سپوږمۍ حرکت چې کوم دی نو محدود د قیامت د ورځې پورې به د شپې او د ورځې حرکت چې کوم دی نو محدود د انسان حرکت چې کوم دی نو د الله محدود دی منګ او تاسو ذهن کې خدا سوچ کو منګ وایو د انسان حرکت څنګه د نور نه اوږد دی نور د کم وخت نه پیدا دی او د قیامت د ورځې پورې به دا متحرکي انسان خو د دې نه په کم باندې دی انسان چې کله پیدا شو د مرګه پورې دا متحرک دی منګ وایو نه د انسان حرکت د ډېر لرې نه شروع شوی دی او تر ډېر لرې پورې به انسان د هغې وخت نه حرکت کې راغلی دی کم وخت چې الله تعالی په جنت کې آدم علیه السلام پیدا کو الله قرآن کې فرمایي الله تعالی د آدم علیه السلام دملانه چې کم دی د قیامت د ورځې پورې
څومره انسانان چې پیدا کی الله تعالی راوستل. روایت کې داسې راځي الله د خپل قدرت ښی لاس د حضرت آدم علیه السلام په ملا باندې راښ کودو. د آدم علیه السلام د ملا نه هغه انسانان د ښی لاس سره راووتل کم چې جنتیانو او د قیامت د ورځې پورې به پیدا کیږي. الله د خپل قدرت ګس لاس چې کم دی د حضرت آدم علیه السلام په ملا باندې راښ کودو. د هغې نه هغه انسانان د قیامت د ورځې پورې کم چې راتلونکي دی پیدا شو کم چې جهنمیان دي د هغه وخت نه انسان حرکت چې کم دی نو شروع کو. دې تره قرآن په اصطلاح کې عهد او لوز د الستو وی. کله چې الله تعالی د انسانان ټول د آدم علیه السلام د ملا نه راویستل روایتو کې راځي چې دا د سرو میږو په شکل کې الله چې کم دی نو پیدا کړل. هلته الله د تمام ارواحو او د آدم علیه السلام د بچو نه یو لوز واغست. الله فرمیل الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم. حدیث کې راځي کله چې الله د دیونه دا لوز چې کم دی نو واغست چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم. روایت کې راځي چې یو انسان هم جواب نشو ورکولی. منګ رب ته چې کم دی نو اوس څه جواب ورکو؟ نبی علیه السلام چې کم دی نو جواب ورکو بلا خدای پاک ته زمونږ ربي. د نبی علیه السلام نه زده کړه نورو انبیا وکړه. انبیا وی بلا رب ته زمونږ ربي. بیا نور انسانانو چې کم دی نو جواب ورکو. د دې نه پته ولګېده نبی علیه السلام امام الانبیا هم دی. نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې انبیاو لمونځ وکړو. نبی علیه السلام استاذ ما هم دی. نبی علیه السلام اولنی جواب چې کم دی نو هلته ورکو. بیا یو بله خبره منځ کې نبی علیه السلام روایت دی چې تمام انسانان الله پیدا کړو دا د یو صف په شکل کې نه بلکې دا مختلف ګډوډو لکه سړی چې بازار کې چا دکاندار ته مخ کړی وروستو خلکو ته چا شا راغلي خوا کې بل کس چې کم دی نو ولاړي دغه په ډډه کې الله چې الستو بربکم هلته عالم ارواح کې انسانان پیدا کړل د آدم علیه السلام د ملا نه د چا طرف ته مخ د چا چې کم دی نو شا سو د یو بل سره داسې وګپ وګ ولاړو. نو روایتو کې راځي کم یو انسان چې یو بل ته مخ کړی دنیا کې ردیو د یو بل سره محبت او تعلقي. کم یو انسان چې هلته یو بل ته شا کړی وه د یو دنیا کې یو بل سره نفرت. کم یو انسان چې د یو بل سره خوا ته خوا راغلی و د چا نفرت او د چا چې کم دی نو محبت. په دې وجه الله هلته لوز واغست الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم. تمام ارواح وی بلا خدای پاک ته زمونږ ربي. انسان د هغه ځای نه حرکت شروع کو. د آدم علیه السلام د ملا نه راووته دنیا ته آدم علیه السلام راغی. انسان بیا حرکت مخکې وکړو د پلار ملا ته چې کم دی نو منتقل شو. بیا انسان بل حرکت وکړو د مور خېټې طرف ته منتقل شو. انسان بیا مخکې حرکت وکړو دنیا ته چې کم دی نو راغی. کله چې انسان دنیا ته راغی دنیا نه بل حرکت انسان وکړو برزخ طرف ته چې کم دی نو لاړ. د برزخ نه بل حرکت به بیا دی وکي دی به چې کم دی نو محشر ته او قیامت ته لاړ شي. هلته به هم دی یا جنت کې همیشه رپارئ یا به جهنم کې چې کم دی نو همیشه رپارئ. نو موږ دا اصول زده کړل چې د هر حرکت مخې ته چې کم دی نو یو مقصري. بیا په تمامو څیزونو کې کم چې متحرک اشیاري د انسان حرکت په ټولو کې طویل دی. نو موږ وی چې د انسان چې څنګه حرکت اوږد دی همدغه شان بر انسان چې کم دی نو مقصد هم اوږد دی. ځکه چې انسان هم یو متحرک شی دی د دې حرکت سره به هم یو مقصدي. بیا موږ سوچ ویوړو رب د نور حرکت د دې مقصد خو رڼا ورکول دي د سپوږمۍ مقصد رڼا ورکول دي د شپې او د ورځې حرکت دا چې کم دی د انسان زندگی ختمول دي دا مقصد دی. د دې انسان د حرکت په څه مقصدي الله قرآن کې مسله حل کړه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله فرمایل ما انسان او جنات چې کم دی نو د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. پته ولګېده د انسان د تخلیق مقصد چې کم دی د انسان د حرکت مقصد چې کم دی نو د الله عبادت دی. د انسان نه علاوه بل یو څه عبادت نه کوي. ستاسو ذهن ته بدلته اشکال راشي. الله قرآن کې چې کم دی نو فرمایي یسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. الله له خو تسبیح و اسمانونه و زمکه اسمان او زمکه کې چې سری دا ټول وي ناغه خو مالته عبادت کوي. دلته کې ذهن ته چې کم دی دا یو اشکار راغی منګ او دغه سیز عبادت چې کم دی نو دا عبادت په خپل باندې ارادتن نه
دا خو غیر فطری درې انسان غیر ارادتن چې کم دی نو عبادت ته اصل مقصودی عبادت دار انسان دی الله انسان دا غیر لپاره پیدا کړي دلته بل اشکال ذهن تراغه چې ارادي سره خو پرشتیو م عبادت کوي بیا څنګه انسان د تخلیق مقصد چې کم دی نو عبادت ته د انسان نه علاوه بل یو سیز دا د عبادت لپاره نه پیدا مقصد عبادت نه منګوي پرشتیو م عبادت کوي خو پرشتو کې د ګناه ماده نشته پرشتي چې کم دی دا غیر اختیاري عبادت کوي زګه کړيو ګناه کول غواړي ګناه نشي کولای انسان سره چې کم دی د ګناه ماده هم دا غیب باوجود چې کم دی د ګناه ماده دباوي د الله تعالی عبادت چې کم دی نو کوي منګه مقصد د انسان چې کم دی نو او پیجن چې د انسان د تخلیق او د حرکت شاته چې کم مقصد دی اگر انسان چې کم دی نو عبادت ته ذکر د انسان عبادت دنیا کې همي انسان چې کله برزخ تلار شي برزخ نه مراد زما قبر نه لري دا قبر چې کم دی نو دا خود برزخ د پاره او دروازه را مثال په تور باندې جمعه ته پاره دا دروازه را مخکې لوی کولاو جمعه ته هم دغه شان دا قبر د برزخ د پاره او دروازه را پرې باندې انسان برزخ طرف ته ورکوشي الته هم در انسان عبادتي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون نبیان په خپل قبرونو کې منځ کوي عام انسان چې کم دینو فعلی منځ نه کوي خیالي منځ چې کم دینو الته کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت ته کله چې انسان برزخ ته ورشي نکیر منکر راشي انسان نه تپوس کوي او دا تپوس د متقیو پرهیزګار نه وکي مر ربک استار رب سوکته الله به دغه ټیم کې د انسان په خیال کې داسې خیال چې کم دینو تصور راولي چې نور په پریوتو باندې لري الته پرشته به تپوس کوي مر ربکم استاس رب چې کم دینو سوکته مر ربک رب دې سوکته دا انسان به چې دعوني اصلي ما پرید و زم منس کوم بیا پرشته بلی ته وای چې دا انسان خو سم چې کم دینو خیال کې منس کوي مخکې به د تپوس ته ضرورت شته هم نه دا متقی په زیبانې پرید و مې خیالي عبادت برزخ کې هم ده قیامت پر ورځ باندې انسان چې کله را پورته کیږي انسان چې په دنیا کې په کم حالات کې مړ دی یو انسان د تواب په حالت کې مړ شو د بر قیامت پر ورځ را پاسیر لبیک اللهم لبیک چغه به وباسي کم یو انسان د قران په حالت کې مړ شو التبه د په خله باندې قرآنی کم یو انسان د ذکر په حالت کې مړ شو قیامت پر ورځ چې کم دینو د په جبه باندې به ذکري د انسان چې کم دینو حرکت وګد د انسان مقصد هم سیوا د انسان عبادت هم چې کم دینو سیوا کله چې منګه دا اصول ذهن کې خودل زمخ کې اصل خبري طرف تر اعظم ما یو مقصد دی یو د انسان د پاره ضرورت دی انسان چې الله دنیا تراوستو د انسان د تخلیق او د پیدا کولو مقصد دا د الله عبادت د دې انسان سره الله یو سو ضرورتونه چې کم دینو وتړل انسان چې کم دی داسې پیدا کو د خوراک چې کم دینو دا کوي د بوز دنیا کې ځان لا حلال روزیوم چې کم دینو ګټي الله انسان پیدا کو یو د انسان د تخلیق مقصد د الله تعالی عبادت کول یو د انسان ضرورت ته ضرورت مثال په تور دی بزان لکور آبادی وز دغه رزق د وصولې د پاره د کور د آبادول او جوړول د پاره د دنیا تلګ هم وړاندې کیږي اصل مقصد د عبادت د بر دنیا کاروم چې کم دینو کوي وس الله انسان له اجازه ورکو انسان په تابان یو سو عبادتونه لازموما او رس کې کم دینو 15 ممونز دی حج دے زکات روزه دا د رمضان مبارک روزي نیول دي د دین اخوا ته ځان له حلال روزګاروم ګټلې شي ستا مقصد د تخلیق عبادت خو ستا سره ضرورتونه تړلې دي لہذا ته ځان له د کور جوړولو د پاره حلال چې کم دینو کمایي کولای شي ځان له خپل خوراک او رزق د پاره جامه پیزار د پاره حلال کمایي کولای شي یو طرف ته الله اجازت انسان ورکو الله تعالی حکیم او حکمت والا ذات ته کله چې الله تعالی انسان له اجازت ورکو وز د الله په علم کې دارا چې ما د انسان له اجازت ورکو وس پر دنیا ته وړاندې کیږي د دنه باغستلو خرڅولو کې خامخا ګناه کیږي د بچ کم دینو ګندکیږي د نفس کم مقصد د پاره د انسان پیداو چې هغه عبادتو عبادتو کې به نقص راځي د به دکانداري کله کله د تر منس پټیم باندې گاګ دومره ولاړی د چې کم دینو اصل مقصد عبادتو عبادت کې چې کم دینو نقص براشي کله کله د انسان چې کم دی زکات د خپل دکان و غیره نه ور کوي دا انسان کمزور پیدا شوی دی به کله کله حساب کې ګډ وډ شي هغه کې چې کم دینو نقص براشي وز د هغه نقص د ختمولو لپاره د هغه انسان چې دی بیا اصل طرف ته چې کم دینو رجوع کی دا غي د پر الله انسان له رمضان مبارک میاشت ورکړه
چې رمضان مبارک میاشت والا انسان ما تعالی اجازت درکړو چې ستا تخلیق مقصد خو زما عبادت دی د دنیا د ګټلو ما هم اجازت درکو ظاهره خبره دار چې تر دنیا میدان ته وړاندې شي وزدل ته به دروغ وې هم دروغ به چې کم دی نو هورې هم د خولې نه بغیر اختیاري خبره وځي کله کله به چې کم دی نو تا غوښتلو خرڅولو کې دوکه کېږي ستا په جسم باندې ستا په ایمان باندې چې کم دی هغه غبار او دوړه به راځي چې تا د الله نه لرې کړي کم مقصد د پاره ستا تخلیق شوی دی د هغې مقصد نه به تا لرې کړي انسان د هغې دپاره ما د رمضان مبارک میاشت درکړه الله دا د رمضان مبارک میاشت والا ستا دپاره چې کم دی نو تحفه ده د رمضان روژې ونیسه د شپې قیام چې کم دی نو وکړه قرآن چې کم دی نو واوره قرآن تلاوت که ذکر اذکار وکړه دا میاشت په پابندۍ باندې تېره کړه کم مقصد نه چې کم څیز ته لرې کړی وې هغه مقصد طرف ته به چې کم دی نو ته بیا رانږدې شي او د دې مثال به موږ راسې ورکو لکه یو موټر دی د اوبو مثال په طور باندې یا بله مشینري ده انسان هغه مشینري چې کم دی 8 میاشتې استعمال کی یا کاله پورې چې کم دی نه استعمال کی ظاهره خبره دا ده چې دا مشینري په ابتدا کې څنګه وه اوس 8 میاشتې پس په هغه طریقې باندې نه ده دې چې کم دی نو زنګونه راښکودي دي دا بالکل دا مشینري جمع شوې ده هغه مشینري او انسان روالي کال پس یو مصري لويسي مصري ته وایي چې د دې نه زنګونه لرکه دا بالکل چې کم دی نو نوي که مصري په هغه ټیم کې 2 کار وکړي یو کار د مصري دی د دې نه زنګ هم لرکي د دې کمې پرزې چې کم دی خرابې شوي دي هغه پرزې هم د دې نه لرکي دویم کار مصري چې کم دی نو دا وکړي چې آینده دپاره 8 میاشتو دپاره د زنګ نه د بچاو دپاره دې له چې کم دی نو ګریس ورکړي الله تعالی د انسان دا مشینري دیل اجازت ورکو چې انسانا ته خو ما پیدا کړی د عبادت دپاره خو زه دنیا کې هم دا مشینري چې کم دی نو استعمالوه کله چې دا مشینري زنګ شوه د انسان د تخلیق مقصد چې کم و هغه مقصد کې لږه کوتاهي راله انسان لږ دنیا پرست شو مقصد طرف ته چې کم دی نو شا کړه الله تعالی رمضان مبارک میاشت ورکړه د رمضان مبارک د میاشتې هم 2 کار دي یو د انسان نه زاړه ګناهونه ریجول یو د انسان چې کم دی نو ایمان صفا کول دویم نمبر چې کم دی ایمان داسې جوړول چې آینده لپاره چې کم دی نو یو کال دغه ایمان تازه هغې ته خوف او تقوا وي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای ایمان والو په تاسو روژې فرض کړی شوي لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو باندې فرض کړی شوي لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګار شئ نه یو پرهیز او تقوا ده لکه څنګه چې ما د مشین مثال درکو مصري بالکل زنګونه ترې ورېږئ بالکل د هغې پرزې چې کم دی نو نوي کړي مستقبل کې دې له ګریس ورکړي چې یو کاله پورې 8 میاشتې چې کم دی دا بیا زنګ نه نسي رمضان مبارک راغی انسان عبادت ته ځان فارغ کو د ورځې روژې ونیوي د شپې تراویح او قیام وکړو قرآن چې کم دی نو ووي زاړه ګناهونه د ده نه ورېږېدل ځکه نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو انسان د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې روژې ونیوي د ده ما قبل واړه ګناهونه معاف شول بل طرف ته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو انسان د شپې تراویح وکړې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې د دې انسان زاړه ګناهونه چې کم دی نو معاف شل د روژې یو کار دا د انسان ګناهونه ورېجول مستقبل کې انسان ته یو تصور په ذهن کې کېښودو چې بیا د انسان ایمان چې کم دی نو دا نه ګنده کي او د مستقبل تصور سره د الله یره او خوف روژه انسان ته مستقبل کې دا یو تصور ذهن کې کېږي مثال په طور باندې یو سړی تږی شوی دی دی چې کم دی نو د سختې تندې په حالت کې په دې بهانه باندې غسل خانې ته ورغی چې زه غسل کومه وس هلته کې چې کله د کپړې لر کړې د ده نه پرشتې هم جدا شوې انسانان هم چې کم دی د ده نه بهر دي وس دغه ټیم کې ری سخت تږی شوی دی دی خو په سر باندې اوبه راړی خو دی خولې ته اوبه نه دننه کوي تیری نه ولې روژې والا داسې تصور جوړ کړی دی چې دلته خو تاسو کینی نه خو الله ستا په سر باندې حاضر ولاړ دی
الله خو تعین کنا تاسو د روزه ماته په ټیم کې 15 منټ مخ کې درستخان خور شوره انسان د سخت تندې په حالت کې ره خوراک هم موجود دی او بوم چې کم دینه موجود دي خو بیا هم انسان هغه بول الله نشورړي دی خو شوند باندې جبره کاږي زکه خله وچرا او بنشس کې یرینا زکه روزي رات تصور جوړ کړي ره انسان لم تعلم بان الله يرى تا ته پته نشته الله تعینی انسانان دلته کني ته بالکل خلوت کې خو الله تعینی روزي زمونږ دا تصور چې کم دینو جوړ کو یو روزي زمونږ زاړه ګناونه وري جوړ آینده لپاره زمونږ دا تصور چې کم دینو جوړ کو چې الله په سر باندې حاضر ولاړ دی او کله چې هغه تصور ذهن تراشي هغه تصور ته چې کم دینو تقوا او خوف ویل شي او کله چې انسان له روزي دغه تصور د خوف او د تقوا ورکو آینده لپاره چې کم دینو ثابت کال انسان د ګناونو نه بیا دا چې کم دینو په امان باندې نو روزه موږ له تصور راکې د روزه مقصد الله بیانوي لعلکم تتقون د پاره چې تاسو پرهیزګاران شئ او کله چې انسان ذهن ته تقوا او پرهیزګاری رااله انسان د ګناونو نه مکمل طور باندې کدا د شپې او کو د ورځې هر ځای کې چې کم دینو بیا بچ کې راشي کله چې انسان په ذهن کې خوف د الله ير او تقوا نوا انسان د ګنا نه چرته هم نشي بچ کېره رمضان مبارک مقصد دا دی چې په انسان کې آینده لپاره د الله ير پیدا شي لعلکم تتقون د رمضان یو مقصد دا دی چې زاړه ګناونه د انسان مکمل طور باندې چې کم دینو وريږي د رمضان دا دوه مقصد لري څنګه چې ماشين چې کم دینو دوه طریقې وي زول رنگ زنګ چې کم دینو داري جول آینده لپاره دیل گریس ور کول رمضان مبارک چې کم دینو راغی زمونږ زاړه ګناونه وري جول آینده لپاره موږ له تصور جوړ کو دا الله ير او خوف او تقوا مونږ ته ذهن کې کم دینو رواچوله وز د غیر او تقوا انسان د شپې هم چې کم دینو جرم ته نفریدي انسان چې کم دینو خلوت کې او ځنګل کې هم جرم ته نفریدي صحابه په صحیح مانو کې چې کم دی د رمضان مبارک روزي به کله ادا کړي الله چې کم دینو دریو په ذهن کې تقوا ور واچوله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت کې چې کم دینو د شپې بغیر زیدو د خلکو حالات په معلومول او دا به وی ک زما په دور خلافت کې د دجلې په غاړه باندې اوس په هم مرشو عند الله بر قیامت پر ورځ باندې عمر چې کم دینو ګرم او مجرمي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت کې چې کم دینو مدینه په کوڅو کې ګرځي چرته پرې کوڅه کې وسوک داسې ملمن نه راغله چې دا غره شپې زې کم دینو نه چرته داسې سو خو نشته چې هغه له شپې د لوګي د لاس خوب نه ورزي داسې سو خو نشته پاغه باندې بیماری او تکلیفي سوچ کم دی دا غسر د امداد نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سحر د پښمنی پټیم به یو دروازې خاله ورغه دروازه کې چې غو کې خورو دنه خبرې چې کم دینو شروع دي ما روزه زمونه تقوا غواړي روزوي زاړه ګناونه مستا معاف کړل و مې رجول آینده لپاره مستازین کې را خبره کې خورا دا الله نه ویریږه دا الله ير چې کله انسان دماغ ته ورکوز شو دا انسان د شپوم د ګنا نه بچکی ځنګل کې هم د ګنا نه بچکی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای ما چې کله دنه غو کې خورو ما وکتل دو زنانه د یو بل سره خبرې کوي د یوې आवाज چې کم دینو زوړ دی پته ولګی چې دا چې کم دینو مشر زنانه را بل چې کم دینو کم عمر والا را یو مور د یو لور دا د یو بل سره خبرې کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غو کې خورو دا زنانه پرې تور شپه باندې سوی مور چې کم دینو لور توي بچیا زمون چې کم غواره د دې منګه پي خرڅول مخکې دې پي ډیر زیات کول زمون د کور ضرورت پرې باندې پوره کېدو وس چې کم دینو پي کم شویری بچیا دې کې بور واچوا اغه لور ورته مور تا ته ولې دا پته نه ده امیر المؤمنین عمر فاروق اعلان کړی څوک په ملاوت چې کم دینو نه کوي مور ورته بچی ډیر ساده جنې پرې تور شپه باندې امیر المؤمنین سګوري امیر المؤمنین بچرته ودی مور ته چې کم دینو لور جواب ورکو مور ما ته ساده ښکاري ته خو چې امیر المؤمنین بودی ولید امیر المؤمنین امیر چې کم دی الله پاک خلاتا خذو سنه ولا نوم اغه خو نه خوب ورزي نه چې کم دینو پریشانی رانغاړي هغه خو یخته زماستا خبرې چې کم دین اوري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دوانو خبرې چې کم دین واوري ما دې ته تقوا ویلې شي
نیمه شپه کې هم تا د ګناه نه بچ کوي. روژه زموږ نه دغه تقوا غواړي. الله روژه د دې تقوا لپاره رالیږلې ده چې انسان په نیمه شپه کې هم د ده په ذهن باندې الله خوف او یره داسې سوری چې دی په نیمه شپه کې هم د ګناه نه چې کوم دی نو بچ کېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاړ، سحر خپل بچي راغونډ کړل. بچو ما بیګا په شپه کې یو متقي زنانه لیدلې ده چې په توره شپه کې هم د الله نه یریده، د الله خوف او یره په هغې باندې داسې مسلط وه چې مور له جوابونه ورکول. زه به تاسو کې یو کس د هغه په نکاح کومه، خپل زوی دی چې کوم دی عبدالله ابن عمر ته په نکاح کړه. الله د هغې په اولاد کې چې کوم دی عمر ابن عبدالعزیز راوسته. نو خبره ما دې پورې راغستې وه چې د انسان د تخلیق مقصد چې کوم دی د الله تعالی عبادت دی. الله د هغې دپاره روژه راولېږله. انسان دا روژه دا ونسه، دا چې کله تا 11 میاشتو کې د دنیا کارونه کړو، ته یې د خدای پاک نه لرې کړی وې، ستا د تخلیق چې کوم مقصد هغې ته تا شا کړې وه. اوس روژې ونسه، ستا نه زاړه ګناهونه چې کوم دی نو ورېږئ. دغه شان دي ستا په ذهن کې آینده دپاره خوف او تقوا چې کوم دی نو پیدا کړي. عمر رضی الله تعالی عنه یو پیره په سفر باندې روان دی، ځنګل کې چې کوم دی نو سفر کوي. ځنګل کې یو شپون دی بزي سری. عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته وی ګډبه دی، وی بزي نه ماله پی ودروه، زه وږی شیم میلمه یم. هغه ګډبه چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي ستا نه د یو مسلې معلومات کول غواړم. وی څه مسله ده؟ ما ته ته ووایه شرعن مسله سره. یو سړی دی په اجرت او کرایه باندې بزي سری، د هغه بزي خپل ملکیت نه، یو میلمه راشي دی په میلمه باندې د پردو بزو نه پیس کولی شي او کنی شي. عمر رضی الله تعالی ذهن ته خبر راله، سړی خو ډېر زیات متقي دی. عمر رضی الله تعالی ورته وی ښه بیا خو وشوه، وی داسې خبره چې کوم دی نو وشوه، دا بزي که پردی بیا خو ته یو کار وکړه. هغه کار چې کوم دی نو دا یو بیزه په ما باندې را خرڅه کاسې هم پردی دي او لنګه بیزه زه به پرې لاره د هغې نه پی چې کوم دی نو څکمه. کله خپل مقام ته ورورسېږم ځانه به یې ذبح کړم. که ستا نه مالک تپوس وکړو په دې ځنګل کې شرمخان دي، بلا بیزي چې کوم دی نو ماتې کړي، چېرته یو بلې بیزي ډانچه ورته وښیه، ورته وایه بیزه زما نه چې کوم دی نو شرمخ ماته کړې ده، ځکه ستا مالک دلته ستا نه خبرېږي. عمر رضی الله تعالی عنه سړی ګناه ته نه راښکودو. عمر رضی الله تعالی عنه د هغه ځوان نه امتحان اخیستو چې دا څومره متقي دی، ځنګل کې هم د الله نه یریږي. هغه ځوان چې کوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وایي میلمه څومره ساده سړی، زما مالک که نه خبرېږي، د مالک چې کوم دی نو الله خبرېږي که نه، زما او ستا خبرې خو چې کوم دی نو اوري که نه، زه به چېرته را ګناه او جرم ونه کړم. عمر رضی الله تعالی ورته ځوانه ما پېژنې، زه امیر المؤمنین عمر فاروق یم. که ستا غونته متقیان او پرهیزګاران چې د الله یره د هغو په ذهن باندې مسلط ده، داسې کسان که په دنیا باندې موجود دی الله به قیامت نه راولي. نه ده رمضان مبارک چې کوم دی الله د دې دپاره راوست چې زمونږ زاړه ګناهونه ختم کړي او آینده چې کوم دی موږ د ګناهونو نه بچ کړي. نو دا خبره ذهن کې ساتئ. دا هره شپه زه ماسخوتن ختمونو کې ویمه چې بعضې خلک چې کوم دی نو داسې منګه وی چې رمضان مبارک مقصد هم دغه دی. بعضې خلک داسې چې هغه د قرآن مجید ختم وشي نه د تراونه مکمل طور باندې چوټي شي. بعضې خلک داسې چې دا خود تراویح کوي خو د قرآن نه مکمل طور باندې چې کوم دی نو چوټي وکړي. نو دا الله تعالی تحفه کې موږ له د رمضان مبارک میاشت را کړې ده. د هر یو سی دپاره یو خپل سیزن دی. نن سبا درزیان چې کوم دی د شپې خوب نه کوي، درزي نه معلومات وکړل ولې دې سترګې سرې دي، یاره تا د پته نه ده زموږ سیزن دی. اوس که تا یو درزي ته ووایي راشه تاله کالام له چکر در کومه، ملم جبي او بل خوا تاله چکر در کوم، دی به وایي تروغې که لیونی ولې تا ته پته نه ده زموږ سیزن دی. دغه شان چې کوم دی ټکټر والا دپاره خپل سیزني، ټکټر والا او سترګې سرې هلکه ولې زه چې کوم دی د 300 ورځې دي زموږ سیزن دی، زه خوب خوراک چې کوم دی نو دا نه کوم. اوس که ټکټر والا ته راووایې ټکټر دې ګیراج کې ودروه راشه د ورځې لږ اوده شه د ماسپښینه پورې، دی به وایي تروغې او که لیونی دا خو زموږ سیزن دی، سیزن خو لږې ورځې بیا زموږ نه چې کوم دی نو ختم شي. همدغه شان د مسلمان دپاره سیزن دا روژه ده. کاش چې موږ ته دومره پته وی چې دا د مسلمان دپاره د نیکو اعمالو د ګټلو دپاره چې کوم دی نو سیزن دی، بیا به موږ د غفلت په خوب باندې نه وده کیرو. زموږ اکثر عموما چې کوم دی د خلکو طریقه دی سحر منځو کې ماسپښین راپاسي، ماسپښین چې کوم دی نو منځو کې ماښام روژه ماتي ته راپاسي. ولې هلکه روژه لنډومه، ستا نه خو سیزن په غفلت کې لاړ، ستا نه خو سیزن په خوب کې چې کوم دی نو لاړ. خبردار الله په تحفه کې دا میاشت را کړې ده. دې میاشت کې چې کوم دی خپل روژې هم دا چېرته قضا نه کړي څوک، دغه شانتې د شپې تراویح هم چې کوم دی نو قضا نه کړي، د هغې سره سره قرآن هم چې کوم دی نو دا مه پرېږدئ. دا تراویح الله تعالی دې مسلمان له
تحفه کې عجیبه چې کم دینو عبادت ورکړی دی تراویح منګه وکړې شل رکعات تراویح منګه وکړې شلو رکعاتو کې منګه څلوېښت سجدې چې کم دینو ولګولې د سجدې په ذریعې سره الله ته انسان ور نږدې کېږي قرآن کې الله فرمایي واسجد واقترب تاسو سجدې وکړئ الله ته چې کم دینو ور نږدې شئ د نبي علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې انسان الله ته نږدې په هغې حالت کې کم وخت چې دا انسان په سجده باندې چې کم دینو پروت دی هر ماسوتن انسان څلوېښت سجدې لګوي دی خدای پاک د څومره ور نږدې شو او بل چې الله تعالی انسان له توفیق ورکړي دی پرې تراو کې د قرآن مجید ختم وکړي د قرآن سما چې کم دینو وکړي یو طرف ته سجدې الله انسان الله ته ور نږدې کوي بل خوا چې کم دینو قرآن هم انسان روالي او الله ته ور نږدې کړي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی وایي ما یو کم سل پیرې خپل رب په خوب کې لیدلو ما وی که سلم پیر ما خپل رب په خوب کې ولیدو زه به د رب نه د یوې مسلې تپوس کوم رب یو انسان دی ډېره خواهش لري چې تا ته در نږدې شي رب د هغې دپاره طریقه کار به صحیح په څه طریقې سره دا انسان به تا ته در نږدې کېږي کله چې ما سلم پیر خپل رب چې کوم دی نو په خوب کې ولیده نو ما د رب نه د دې مسلې تپوس وکړو الله ما ته احمد بن حنبله که یو انسان ما ته را نږدې کېدل غواړي نو ما ترې د قرآن په ذریعې سره چې کوم دی نو را نږدې کېږي قرآن دی وایي قرآن به یې چې کوم دی نو ما ته را نږدې کوي نن الحمدلله الله د روژې نه او توفیق هم راکړه د هغې سره سره چې کوم دی د شپې د قیام د تراو توفیق هم راکړه چې هره شپه چې کوم دی څلوېښت سجدې موږ ولګولې الله ته ور نږدې کړو بل خوا چې کوم دی نو د قرآن د اورېدو توفیق یې هم راکړه خدا خبر ذهن کې یاد ساتئ یوازې تراو کې قرآن ختمول ګورئ نه دي د دې میاشتې او د قرآن په خپل منځ کې یو تعلق دی الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله په دې میاشت کې قرآن چې کوم دی نو نازل کړی بلکې آسماني څومره کتابونه دي الله په دې میاشت کې چې کوم دی نو نازل کړي د آسمان د کتابونو او د دې میاشت په خپل منځ کې ډېر لوی تعلق دی الله په ابراهیم علیه السلام باندې صحیفې چې کله نازلولې دا یکم رمضان هم دا میاشت وه الله چې کوم دی نو تورات په موسی علیه السلام نازلو دا شپږم رمضان هم دا میاشت وه الله چې کوم دی نو انجیل دا په عیسی علیه السلام باندې نازلو دا 14 رمضان هم دا میاشت وه الله زبور چې کوم دی په داود علیه السلام باندې نازلو د دې رمضان مبارک 18 تاریخ هم دا میاشت وه الله قرآن په نبی علیه السلام باندې نازلو 23 رمضان هم دا میاشت وه د آسمان د کتابونو او درې میاشت په خپل منځ کې ډېر سخت تعلق دی مرګتیا را نه یوازې دا نه چې تراو کې قرآن مجید ختم شو د دې نه اخوا به موږ قرآن پرېږدو نه چا چې قرآن ویلی دی هغه د قرآن مجید زیات تلاوت په دې میاشت کې چې کوم دی نو کوئ انشاءالله د میاشتې د اخیره پورې به دغه تراویح هم جاري ساتو دا قرآن هم چې کوم دی نو ځان له به وایو انشاءالله الله تعالی دې موږ له پر یو څو خبرو باندې د عملو کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي